الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. دا سورة الممتحنة دي مدنی صورت د هجرتنا ورسته نازل شوی دی. ترتیب نزولی کې دا 91 نمبر صورت او دل ترتیب مذهبی کې 60 نمبر صورت. د دې صورت مخکینی سره مناسبت دا د مخکینی صورت کې د دین د دشمنانو لپاره دنیوي را ذکر شو چې کوم خلک دین سره دشمنی کوي نه تعالی په دنیا کې ډېر تنګي سختي او پیراولي لکه څنګه چې بنو نذیر باندې راوستل جلاوطن شو او داسې نور عذابونه هم پراتلی شي. اوس په دې صورت کې چې کوم دی دا مسله ذکر کیږي چې کوم کسان د دین دشمنان دي او هغې باندې د عذاب راتللو امکانات شته نو مسلمانانو لپاره د خلکو نه لرې اوسېږي د دوی سره هېڅ قسم دوستانه تعلقات نه ساتي او د خلکو سره تعلقات دوستانه ساتل دا ناجایز دي، حرام دي. دا د مخکینی صورت سره مناسبت. مرکزی عنوان د صورت دا د دین د دشمنانو لري وسیږي او هغه خلکو د پاره رټل چې کوم خلک د دغه خلکو سره دوستانه کې چې کوم دین دشمنان دي د دین مخالف دي او د دوستانه کې تعلقات سره ساتي همدردی سره کې ډله بازی نه کوي هغه د پاره سخت زجر دی. ون صورت چې کوم دی په دوه قسمونو کې تقسیم دی. اول نمبر چې کوم دی زجر دی د هغه چا د پاره دوستانه کې د مشرکانو سره دا غوي سره پټ رابطې نيسي او هغه خلک چې د دوی سره مرسته کوي او دغه مضامین تقریبا د 7 نمبر آیت پورې به جاری د دې کې به د کافرانو لريواله د هغه دوستانه نه کول د دین دشمنانو نه لري اوسېدل بایکاټ ساتل دا غي د لپاره قران وو وجه ذکر کړی د چې په وو وجه سره تاسو د خلکو نه جدا اوسېږئ چې کوم خلک د دین دشمنان دي د دین سره تعلق نشته. منځ کې زجر دی او بیا د ابراهیم علیه السلام سیرت ذکر کیږي چې تاسو ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې عمل وکړي چې هغه کفر او باطل څنګه جدا څنګه د لار پیل کړل او هیڅ قسم تعلقات یې سره باندې نه کړل. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي لا تتخذوا تاسو منی سي عدو وی دشمنان زما او عدوکم دشمنان استاس د دین دشمنان د الله دشمنان دي د مؤمنانو دشمنان اولیاء اب دوستای سره تلقون الیهم بالموده تاسو وړاندې کوي هغه ته خبرې د دوستانی لا به سره کوي چې موږ تعلقات جوړېدل ولادي او رابطه برابر شوی ده. وقد كفروا بما جاءكم من الحق او یقینا حقیقت کفر کوي په هغه خبرو باندې چې راغلی تاسو د حق وینا نه هغه تاسو د آسماني کتاب نه انکار کوي نه مني سره او تاسو د دوستانه پیغامونه لګي چې دوستانه کوي تعلقات جوړو. یخرجون الرسول دی راو باس پیغمبر تاسو و ایاکم تاسو لرحم یعنی تاسو پیغمبر هم مهاجر کړو او تاسو مسلمانان رونه هم په هر ځای کې به حمله کوي د خپل کورون او کلونه او باس جیلونو کې اچولې دي. ان تؤمنوا بالله ربکم په دې وجه تاسو ایمان راوړل په الله باندې تاسو رب دین په دغه وجه باندې خلکو بدی شي دشمنی سره کوي او بیا موږ تاسو دوستانه به کوي د بسنګ کړي ان کنتم کتګی تاسو خرجتم وتلی جهاد د پاره د جهاد په سبیل زما بلا رکی وابتغاء مرضات د پاره د ډول درزا زما د مؤمنانو د صفاتونو ذکر شوی دی او جهاد په سبیل الله بل د الله رضا لټول. تسرون الیهم بالموده تاسو پټ پیغامونه لګي دوی ته دوستانه کولو پټ تعلقات سره جوړول غواړي. وانا اعلم بما اخفيتم او زه پویګم په هغه خبرو چې تاسو پټوي وما اعلنتم هغه چې تاسو ښکارا کوي ومن يفعله چا چې د ذکر وکړو منکم تاسو نه کافرانو سره پټ رابطي ونی ولې فقط ذل سواء السبيل یقینا گمراه شر سمیلاری. دې آیاتونو بارکه مفسرین لیکلي دي دا آیاتونه د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی مبارک نازل شوی دي او دا بدري صحابه کرامو کې لوی مرتبه صحابي دي
د دې صحابي مجبوری دا وجه د غون خاندان مکه معظمه کې پاتې شو نو راغله او دا هجرت کړه مدینه منورې ته راغله نو بده کې د مکه د فتح کول د بار کم تیارې روانو نو دې صحابي دا سوچ کړه او چې فرض کا د حمله مکه والا باندې وش د خو کافرانو د جنگ سره وصول خدا پیژنې سری بدنو خپل غوسه پارچا باندې سړی نو دا ټول زور به زما د بچو د کور د خلکو نه وباسي او هغه به وجنې ظلم به وکي نو خپل ځان کې سوچ د څه وګړي د کافرانو سره کار کوم د څه رابطه سره نسمه چې زما همدردی وسره پیدا شي او د څه معلومات ول ورکوم چې معلومات دې ته فائدہ مونږ کی او زما احسان به د پاسه راشي دا که سوچ د پاره د خپل فکر کې دا څه وکړه چې کومه قافله روانه او تجارتي قافله او مکه معظمه ته تلل نو هغه صدې ملاو شو او دا قافلې کې وزنانه له پټ خط ورک خط کې دومره لیکل شو چې دا مسلمانانو به یو ځل په مکه معظمه باندې حمله کوي او د مکه به درننسي ګوره تیار اوسئ نو دا کافرانو ته پته و چې مسلمانانو به خامخا حمله کوي تاسو د کورون نه استری د مکه ته نیول شړلې دي مهاجر کړیم دي او برځه کې ژوند تیاری خامخا ورته حمله کوي د ښکارا خبره ده ته قلم راغلی کې ونه ویل شي تر پته لګي چې دا برازي برته په دې ځکه پایدمن معلومات دا کارو چې را څومره کسان حمله کوي اصلاحي څومره د کلی کوي دا معلومات د کافرانو لپاره پایدمن او دا معلومات به خلک سره وونه دغه خط چې کم دی وزنانه راخستره او سر یخته چې کم دی به یخته به کونسي کې دنه پټ کړي او خط یې واپس روان شو نبی عليه السلام ته وحي وشول چې دغه زنانه سره خط ور سره دی وړي نبی عليه السلام صحابه کرام ولېګل چې دغه سربراهي علي رضی الله عنه کوله چې بده خلکو بس ورسېګه د کم خط چې ور سره دی د خط ونه رسي صحابه کرام ته وړاندې شو قافله محاصره کړه چې خط راواله هغه ټول انکلک انکار وکړي چې خط مو سره سره شته دی نبی عليه السلام قافله علي رضی الله عنه قافله محاصره وساتله او کسان راولېګل مدینه منورې ته چې نبی عليه السلام د معلومات وکړي چې د خط د چا سره دی څه شکل دی او به کم ځای کې خلک د خلک په خپل خو نه راځي نبی عليه السلام ته وایي بزرګ من بیا خو دلای شو چې خاط یو زنانه سر په یختو کې پټ کړي او هغه زنانه شکل ورته هم وایي د زنانه ده نو علي رضی الله عنه د زنانه د قافلې نه راويستله ورته ویل چې کتر خاط په خپل شبق باندې نه رالی ماته نه ولا کذب تغور ولا کومه د خاط په خپل وسوځي ختم بشي د خاط راواله تاسو سره خط د الله پیغمبر ته وحي شوی د وحي کې شک نه خط راواله زنانه په وجه سې یو کې جانته خط راواغه سوالې ورکو خط چې صحابه کرام راوړ نو خط کې دومره لیکل شوی چې د خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه طرف نه دی او دا خبر یاد لري چې مکی والا په تاسو باندې حمله کیږي مسلمانانو سره کله چې دا پیغام نشر شنو بده کې صحابه کرام غون راجم شوی دي عمر فاروق رضی الله عنه نبی عليه السلام ته ویل چې کاسته خوانه خوش دا ستاري به تور باندې وام چې دا قصه خلاصه کړ چې څنګه مسلمانانو معلومات کافرانو ته فراهم کړي نبی عليه السلام دې مر ورته ویل چې بدی وجه باندې دا کار مکوا چې د زمون سره بدري صحابه کړي او دوی الله تعالی بخیل دي اوس کې دې چې دوی ته الله تعالی د سی ویل چې یاره تاسو آزاد وي که څه غلطي ده نه کېده نو د مخکې نه معافي دې مطلب بګنی دای ځکه دا مطلب یې وانه خلی نو بیا خو د بخری کول سمانه پیدا پاتې نشو کې دې چې دې باره کې د مخکې نه حکم جوړ ټول لغزشونه معاف د مخکې نه معاف کې وی کې نه معاف نو بده وجه باندې د دې وهلو اجازه تاسو نه شپر کول دا بنوي داغه باره کې د آیاتونه بیا نازل مستقیل او دغه حکم دی او بصریدو لیکلي د کافرانو سره تعلقات د دې درې قسمونه دي یو قسم دا د کافرانو عقیده د ټیک عقیده وې د صحیح عقیده او کافرانو کې مختلف قسمونه دي عیسایان يهوديان بلا شزونه دي خو البته په دنیا کې چې کوم رایج عقیده دي د کوپر او مسلمانانو باندې اثر شته هغه سیکولریزم کمونیزم سوشلیزم دا عقیده دي او دا عقیده د اسلام سره زبردست ټکراو لري اسلام مخالف دي اوس هغه مسلمانان چې دغه عقیده د اسلامیزم په خلاف کې صحیح عقیده او ټیک عقیده سپورټ کوي حمایت کوي او دې څه وجه قرآنی کوم اصول دا نعوذ بالله کمزوري دی دغه په مقابله کې چې کوم سوشلیزم دی کمونیزم بل نظام دی سیکولریزم دی لیبرالیزم دی دا ټیک دي صحیح دي نو با عقیده کې د کافرانو سپورټ کول دا د ایمان نوځګاری د لبيخي وزګاری د البته بل قسم رسته دا چې د کافرانو شکل صورت اختیارول د هغه سره مالی تعاون کول هغه ته معلومات فراهم کول دا څنګه دي نو د معلومات فراهم کولو په اړه کې او د مالی تعاون او دغه شند کې د اسباب تعاون په حالت د جنگ کې کول چې دغه په جنگ په حالت کې کافرانو او مسلمانان دا نواقض الایمان کې شمار لګي
او چې کوم حالت جنگ کې نه به ګناه کې شمارل کېږي او د کوم خلکو متعلق چې کوم خلک جنگي خلک عام کافرانو بارک دا حکم نه دی عام کافرانو بارک حکم رسول روان دي چې دغه سره احسان کول دغه سره مالی تعاون کول خېګړه کول تعاون کول د ټیک عمل او د ثابت دي. او نبی رسول الله وختونو کې هم د زنانه وجه مور مسلمان نه او دور مسلمان او نبی رسول الله هغه ته هدایت ورکړي خپل مور سره خېګړي کوي احسان وسه کوي کافر د خېګړي سره کوي مالی تعاون وسه کوي تاسو کوي همدردی وسره کوي. نو معلومه کې دا چې کافرانو سره د همدردی جایز ده خو د چاسته جایز نه ده چې کوم جنگي خلک مسلمانان وجني او خلک سره بیا جایز نه وي ابي د ایمان سره به بهر کیږي. دغه تحقیقات چې کوم دي نو امام قرطبي رحمه الله د آیات لاندې لیکلي دي.